السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض او اچانکی غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، نن ما ستاسو د فاره ډیر مجرب او عظیم الشان عمل او علاج راوړی دی. هغه علاج د څه دپاره دی؟ نن خصوصا په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې د سترګو یو بیماری راوتې ده چې هر سړي ته د سترګو تکلیف راغلی دی، د سترګو الرجي راغلی ده، سترګې خرابې دي، سترګې هغه ګند بلام نیسي او خوږیږي هم او سرې کیږي. نو دا یو وبا راغلی ده د سترګو د بیمارۍ، او هر سړي ته، هر دویم سړي ته خامخا لګېدلې ده. د دې لپاره ما ډېر مجربه وظیفه او عمل او علاج راوړی دی او ډېر طاقتور دی. یعنې د دې فکولو سره به الله جل شانه د دغه مرض ختمول، دفع کول په خپل فضل و کرم سره دا به کوي. یعنی د دې وظیفې دغه طاقت دی او دغه برکت دی چې د دې سره به دا بیماری د سترګو دا به انشاءالله تعالی ختمیږي، او چې چا ته لګېدلې وي نو هغه به ختمیږي، او چې چا ته نه وي لګېدلي الله جل شانه به د دې قسم مرض نه، الرجي نه په امن کې ساتي. او هغه وظیفه ډېره اسانه ده او ډېره مجربه ده او ډېر لږ ساعت پې لګي. وظیفې طرف ته راځو، ډېره پاورفل وظیفه ده. وظیفه په څه طریقه باندې وي؟ د هر فرض منفس لازمي پکې فرض مونځ کول دي. د هر فرض منفس په سترګو باندې به دا ښی لاس کیږدئ او اوبه وایئ 11 ځله. څه به ووایئ؟ یا نورو یا بصیرو یو پیره، یا نورو یا بصیرو دوه پیرې، یا نورو یا بصیرو درې پیرې. داسې به تاسو دا وظیفه 11 پیرو پورې ووایئ. چې دواړه نومونه وایئ نو دا به یو پیره حسابېږي. نو په دغه طریقه باندې به د هر فرض منفس په سترګو باندې به دا ښی لاس کیږدئ او اوبه وایئ یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو 11 ځله به دا کلمات وایئ. انشاءالله تعالی چې څومره تاسو فرض مونځ کوئ، یو ورځ، 2 ورځ، 3 ورځې کې به انشاءالله تعالی الله جل شانه ستاسو دا بیماری، دا الرجي او دا د سترګو تکلیف چې کم دی دا په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره ختم کړی وي. بل ستاسو به د دې وظیفې سره، د دې وظیفې په کولو سره به ستاسو نظر هم تیزیږي، یعنی نظر به پاکیږي، هر څه به د اتفاق په نظر راځي. د سترګو روشنایي چې کومه ده هغه به الله جل شانه ستاسو سیوا کوي. او دا ازموده شوې وظیفه ده، ازمایلی شوې وظیفه ده، یو ځل خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.